السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا نننۍ ویډیو زموږه د ګردو په باره کې ده چې د ګردو څومره مسلې وي. انشاءالله د الله په حکم سره به د ګردو هر قسم مسله دا به د الله په حکم سره ختمیږي. راځئ چې مخکې ویډیو موږ سره ټوله وګورئ. د هغې نه مخکې دوه خبرې کول غواړم. اول نمبر دا چې د ګردو هر قسم بیمار وي یا د هغه د ګردو کاڼې وي، نو که د چا د ګردو کاڼې وي د هغې دپاره یو بهترین علاج او ډېر اسان علاج دی. او دویم نمبر دا اکثر داسې خلک یې مونږ ته راشي و یاره قاري صاحب زمونږ چې کوم دی دا مریض دی، دا مونږ لازمي مونږ دا په هفته کې 2 ورځې یا په میاشت کې 2-3 ورځې مونږ لازمي دی وضو او د لواش کوو. دغه شان زمونږ یو رشته دار هم دی، زمونږ خپله د ترور خاوند دی، هغه مونږ په هفته کې لازمي 1 پیره یا 2 پیرې لازمي وضو او هغه له مونږ واش کوو. اوس الحمدلله ما ورته علاج شروع کړی او په دې سره به الله جل جلاله ښه کوي. نو زما زړه دا غوښتله به یاره چې خپل سړي له لګیای، خپل سړي له کار کې راشه د خلکو سره هم شیر کا، خو چې د چا ورسره دا بیماري ښه شوه، د چا زندګي بچ شوه، په دې کې الحمدلله زمونږ به پکې پوره حصه وي. دغه شان داسې خلک وي د هغې بچي هم وي، هغه بچي به مونږ ته دعاګانې کوي. نو ما وی راشئ چې د دې سره هم شیر کړو چې د دوی ته څه فایده واخلو. نو خبره پوره کوم انشاءالله. ټول ملګري موږ سره د ویډیو کې اوسئ، ویډیو سکیپ کوئ مه. د چا چې ویډیو خوښئ هغه ویډیو ګوري، د چا نه خوښه خیر دی هغې سکیپ کوئ. چا چې ورته ضرورت وي هغه خلک زما دې خبرې ته غوږ کښېنوي. نو کوم کس چې 41 مرتبه به اول سور فاتحه ووایي، 41 مرتبه یعنې 41 ځله دا به ته سور فاتحه ووایي. دویم نمبر دا وننزل من القرآن ما هو شفا، دا چې کوم هغه ټول آیات دی دا آیات مبارکه دا به 41 مرتبه ووایي. او دریم نمبر سلام قولا من رب الرحیم دا به 41 مرتبه ووایي. او دی به اوبه به پې دم کړي، دغه شان که زیتون تیل و هغه به پې دم کړي او شهد به پې دم کړي او دا ورته ورکوه. انشاءالله د الله په حکم سره به د ده د ګردو چې هر قسم مسله وي دا به انشاءالله د الله په حکم سره ختمیږي. خو اوس د الله جل جلاله دا قرآن مجید ما تا ته الله جل جلاله رالیږلی دی، په دې کې هر قسم زما او ستا دپاره د فایدې ډېر هر څه پکې پراته دي. الله جل جلاله چې د څه حکم کړی په هغې باندې خپله زندګي تېره کړه. دغه شان د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارکې طریقې هم خپلې کړه، چېرته به په تا بیماري را نه شي. او بیماري دا د الله د طرفه ده. کله چې په یو انسان باندې بیماري راشي نو د ده نه به دا ګناهونه لرې کېږي د دې بیمارۍ د وجې. نو اصل مین مقصد هم دا دی چې الله جل جلاله زمونږ ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي. ټولو ملګري په خدمت کې دا عرض دی چې څومره بیماران دي، که هغه په هر ملک کې دي، یوازې په پاکستان کې نه، که په هر ملک کې دي، او څومره مسافران دي، څومره مریضان دي، الله پاکه چې څومره مسافران دي هغې ته یې الله پاکه ښایسته روزي ورکړي. او څوک چې کاروبارونه د چا چې کاروبارونه بند دي، کارونه یې نشته، هغې ته یې الله پاکه کارونه ورکړي. او دغه شان څومره چې بیماران دي ټولو مسلمانانو ته یې الله پاکه صحت ورکړي. یې الله خپلې بندګۍ ته چې کوم دی روغ کړي، خپل حکمونو دپاره یې روغ کړي الله پاکه. ټولو ملګرو خدمت کې دا عرض دی چې یو بل ته ګوره، کله چې یو انسان یو بل ته دعا کوي د دې دعا مثال هم د بال دی. دا بال چې کله ته د دیوال ته ولي او څومره په تیزۍ سره دا بال ولي نو هغونه په تیزۍ سره تا ته دا راتمبېږي. د دې دعا مثال هم دغه شان دی. ته یو کس ته دعا کوه، الله جل جلاله به ستا په حق کې هم تا ته دا دعاګانې قبلوي. ډېره مهرباني.